هغه هم پاس شوله. سود په باره کې دا ولیکل شول چې 1 جنوري یا 2 جنوري د پکې 2028 دا 15 کال موږ ولې ورکړل یا 4 کال. دا د کوर्ट فیصله ده. کوर्ट شریعت کوर्ट چې کوم فیصله د سود خلاف ورکړی ده په هغه کې تمامو ادارو ته ویلي دي چې تر 2027 اخره پورې با تاسو د خپل ادارې کې دننه تمام مالیاتي نظام سودی علایشونه پاکوي. چونکه کوर्ट یو فیصله ورکړی ده مدعا ورته ورکړی ده اوس کومه هغه مدار لاندوله بیا به د شورو چغا کولای شي. نو به وجوه تدریجي نظام د جمهوریت وی تدریجي اصلاحاتونه مشي انقلاب نه. نو چې یو فیصله په عدالت کې راغله اوس چې کومو کمرشل بانکونو نن دغه داخل کړي دي اپیلونه او هغه د وجه نه شای ولاړ ده چې څنګه اوس 15 کال پوره کیږي نو موږ به فورن کوर्ट ته ځو او ورته وایو چې دا ټول اپیلونه خارج ځکه چې موده پوره شوله. اوس آئین دا تقاضا ده. نو چې آئین تقاضا وي او د حکومت له طرف نه اټارنی جنرال پیش شي یا د حکومت له طرف نه وزیر قانون پیش شي هغه د خپل آئین خلاف بیان ورکړي هغه په بل څه کنه ولې خبره وایي چې دا موده پوره شوې ده یقینا او آئین دا تقاضا ده. نو دغه هدا پورې خبره راوسته چې هغه حکومتونه تم یو بندش ورکړل او حد ورته متعین کړل چې ته د حد نه بعد مخنیش تر دی. اوس که نه کوله خو به زاد خبره خو موږ خپل هدا پورې یو شی برابر. بل د موږ شریعت کوर्ट شریعت کوर्ट فیصله نه فیصله وځي فرضي عدالت بس فرضي عدالت فیصله به وکړه زبلاړه من دوی خره درخواست به مرکه درخواست مو فیصله ودرته وسلاړ اواش. اوس مودا قوت ورک شریعت کوर्ट ته چې هغه فیصله وي مؤثره به وي عملی به وي او که څوک ته د خلاف اپیل کوي نو هغه به باضابطه اپیل کوي سپریم کورټ ته یا د سپریم کورټ شریعت اپیلټ بینچ ته باقاعده درخواست بګي اپیل بګي. هغه اپیل په نتیجه کې د دهم کولای شي چې قانون مطابق سټے ورکړي. د دهم کولای شي چې سټے نه کیور خود هغه خلاف کیس چې کوم سماعت شروع کړي هغه ته محد ورکړ چې په یو کال کې دا اپیل فیصله ونه شولا په خپل مخبد شریعت کوर्ट فیصله په وخت مو موثر وګرځي. او بل دا چې د شریعت کوर्ट څومره ججان وو دا ججان په خپل باندې د خپل کوर्ट چیف جسټس نشو جوړیدای. بهر نه یو ریټایرډ جج راوسته او د چیرمن بودو چیف جسټس جوړاو دي. اوس مو دا ورته لار آزاد کړل په آئین کې چې د شریعت کوर्ट خپل ججانو کې با سینیئر جج ابا د کوर्ट چیف جسټس. نو دا خبره هم تقریبا هغه حواله سره مکمل شوه کېږي. هغه نه بعد درې مبارکه کومه دا هغه د اسلامي دولت کونسل دی لکه ما حسین احمد خبره وکړه چې مخکې به صرف دا و چې رپورټ په اسمبلی ته رااله او دور بندول نه بکې خل بس دا لیش وځي په بلاړ کمیټه ته جنون ته ډم کېدل اوس ما هغه غټه کمرې په ډکیږي هغه کې اوس دا شوږي چې فورن به کوم د حکومت د پابند وي چې هغه بحث ته هم یعنی وړاندې کیږي به هم او بحث به هم کیږي. کله بحث به شروع شي بیا به خامخا نتیجه سیوا د قانون صادر بل څه شي. اوس خو علما کرام تاسو ناسه دا خبره ما بیګه حضرت په خدمت کې هم الته وکړه چې ولنه چې موږ یو خپل کمیټیانې وړي جوړو کړو علما او په خاموشۍ سره هغه اسلامي دولت کونسل سفارشات هم مطالعه کی او د هغه په بنیاد باندې موږ خپل پټیشنونه تیار کو او شریعت کوर्ट ته داخل کړو. دا قانون شرعي دا قانون شرعي دا وایي چې بشور وغه هم نه یې اسمه باسونه به هم نه او کوर्ट کوم د فیصله ورکړي به د شریعت مطابق. نو شریعت نو چې پراشي او بیا بل کوर्ट کوم د بدلی خرابې نو هغه اسانه خبر نه ده وګرا نه یو پاره دي. دا هم یو تجویز ده ما په موږ جمعیت کې هم دغه باندې بحث کوو ان شاء الله او دې ته یو طریقه جوړو چې باقاعده موږ ټیمونه ناشتي او ټیمونه صرف دغه یو کار کوي چې موږ پټیشن نه تیارو
او کوټ ته لګو چې کوټ مستحکم سره مضبوط له او چې کوټ یو فیصله کوي بس هغه قانوني دی نو دوه شیونو باندې هم غور کو بهر حال نو اوس دا درې خبرې چې کوم دا په دغه کړاله او یو قانون و اکټ مدارس وال هغه اکټ په صورت باندې پاس شو او سېنات نام پاس شو بیا قومي اسمبلی کې لګلیټ شو ولې چې هغه پرنٹ نو راغله کوم قانون چې جوړ شي بیا قومي اسمبلی ته راځي په قومي اسمبلی کې چراغ نو وزیر اعظم له تقریر نه بعد وزیر قانون پاس دی او وی شي یو ټکی لا پاتې ده او زما تقریر نه پاس شي پاتې ویل استاجي بیا دا بل پیش کړي په دې بل کې یو ټکی چې التمو په سېنات کې په دې منل او دې قلمي نوٹ کړه او پاس شو چې دلته کافي رااله نو دې کافي کې بیا نه واغه ټکی موږ ورته وی چې دا ټکی هوتار سره منل په قلم دې لیکلی وو اوس په کار دلته پرنٹ کراغله وای کنه دا کلیریکل غلطی ده بیا پاسه بیا سپیکر ته ویل چې دا یو ټکی موږ دلته اضافه کوو چې الته پاس شوی ده او یو کلیریکل غلطی له وجه نه کوم افات شو نو ته موږ ته اجازه سره کوم دا پکې اډ کړو یا هاوس نه اجازه واخلې او اجازه ورکړي هغه هم په مکمل شو تقریبا خبره پوره شوه نو دغه تقریبا روداد و نور خو جی خبره داسې ده چې هر سړی چې تنقید کوي نو دا آیډیل شی غواړي چې خپل معیار خپل سوچ معیار مطابق خلاف درته غواړي یکدم الکه تا ټول آئین آیډیل نه ده دا کوم آئین چې موږ وایو چې متفقه آئین دا آیډیل نه ده نو ظاهره خبره ده چې جدوجہد کې هو هر شی مکمل خو نه یږي نو سر خو پیدا کړی چې سر پیدا شي لار پیدا شي بیا وسره راکا ګور سره جی نو هاو مخکې بداو چې نوې مسله براله اسمبلی ته یو منبر به پاسې ده چې دې مسلې کې شریعت رهنمایي ضروری ده تاسو اسلامي کونسل ته داولې گئے نو د هاوس 40% ممبرانو به منځوري ورکړو نو البته اوس هغه منځوري 25% تراله نو اسانه شو دي 40 په ځای باندې 25% راکین کم شو دي نو 25% کسان به وایي چې دا ټیک ده 25 برابر کو ان شاء الله ورځ نو دا اسانه پیدا کړل دي اوس نور خو تقریبا سفارشات مکمل دي بیا خبره خو کله راشي پکې دا خلاصه وټول کلام او نور بوس مخ باندې خدای نه غوړ نو لئن شکرتم لازیدنکم نو اوس کوم خلک چې دا شکایت کوي یا تنقید کوي او لږ خلافت رهړ ته ځان ورسېږي برداشت چې دا خو عمر سره زمانه غو شای نه او دا خو پرون چې مونږ کله یو تقریب غو وکړو مختصر پارلیمنټریانز او سیاران دوستانو صحافیانو نو مولانا تقی عثماني صاحب هم الله دې د اجر ورکړي هغه एकदम راو رسید من حضرت خیر و څنګه ورته ویلے بس رہا نہیں گیا خوشی اتنی تھی خبر بنیادی دادا چې وای چې یو بادشاہ نو د هغه یو خادم و نایو هغه وختان می برابر ول ډېر قابل او ډېر ماهر او بادشاہ ډېر خوشاله او بیا ول ډېر لوی اعزاز ورکا تمغه امتیاز ول ورکا نو هغه نای چې کوم هغه خاص توجه ورنکړه بس معمول مطابق خلکو ته چې نور لوی بادشاہ نه اعزاز درکو ته داسې معمول مطابق ګرځي داسې نه وایي چې ما سره دومره خګړه شوې ده مړه پرې بادشاہ په څه پوهېږي چې اجامه څه ته وایي اجام چې زما تعریفو کې بیا صحیح نو خبره دا ده چې علماء کرام بیا تقی عثماني صاحب شخصیت چې هغه وکالت هم باغ هم پوره ده دیني علم باندې هم پوره ده موږ لپاره خو نن سبا وخت یو مرجع حیثیت لري نو چې دا علماء کرام په دغه شی باندې مطمئن وي ما ته نور خلک هیڅ پروا نشته او کمزورانه شته نو جدوجہد روان به وکړي او بهر الله پاک امداد وکړي او کوم وخت باندې الله